ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. د آیات نمبر 40 نا د سورت د اولنۍ حصے دریم باب شروع کیږي. پدې کې بیان دی د بنی اسرائیل د درې خصلتو. اولنۍ خصلت هغه تحریف ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، چې د الله دین مخرسوي د دې په عوض کې تاسو لږه شانتي کې دنیا ماخلی، یعنی دنیا ته ترجیح مور کوي او د الله په کتاب کې تحریف مکوي. دویم قباحت ذکر کوي ولا تلبسوا الحق بالباطل، کتمان حق، یعنی د دې دویمه بدی بیان کړله چې هغه حق پټولو، او دریمه بدی بیانوي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دا ترک عمل دی، یعنی خلقو ته مسئلې بیانوي خو خپل په عمل نشته دی. نو دا درې صفات دلته کې د يهودو ذکر کړه. دویم صفت ولا تلبسوا الحق بالباطل، چې مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره، وتكتموا الحق او پټوي تاسو حق، وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ. یعنی حق د باطل سره ګډ وډول یا حق پټول. تفصیل د دې دا دی چې د يهودو کوم علماو په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څومره خبرې چې وي، څومره صفات چې وو، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو نه مخکې به دیو هغه صفات بیانول، د هغه خبرو تذکرې به کولې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو انتظار به کولو. خو لیکن کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وشو او نبوت ورته میلاو شو، دنیا ته تشریف راوړو، نو د اهل کتابو کم په خلق چې نو د هغو سره د خوف او د یره پیدا شو چې یره د هغه آخري پیغمبر دی، د کم په انتظار کې چې مونږ دلته کې ناس یو، په عوامو کې زمونږ عزت دی، د عوامو نه مونږ ته مراعات میلاویږي، تحفې تحایف میلاویږي. کچری مونږ د عوامو ته دا خبره بیان کو چې دا پیغمبر رښتونه دی، په تورات کې چې د کوم صفاتو ذکر او هغه په دې پیغمبر کې شته دی، نو زمونږ د عزت او د مقام به ختم شي، زمونږ هغه کم نظر و نیاز او هغه کمی تحفې او مراعات چې مونږ ته میلاوېدل هغه به ختم شي. نو دیو به دوه طریقې کولې د عوامو د دوکه کولو دپاره. اولنۍ طریقه د دیو دا و چې حق به نه بیانولو، یعنی حق به پټولو. دویمه طریقه دا و چې عوامو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفات سناسکم علم چې حاصل شوی و یا لږ ډیر کم معلومات بچو ورته، نو هغه براله د دې علماو نه به تپوس کاوه، نو دیو به ورته هغه خلط ملک له دا خبره به ورته کول چې په تورات کې کم صفات د دې اخیرنی پیغمبر دی، نو هغه صفات په دې موجوده پیغمبر باندې نه منطبق کیږي، یعنی هغه کم صفات چې دي نو هغه په دې باندې ثابت نه راځي، په دې پیغمبر کې هغه صفات نشته دي، نو لہذا دا هغه پیغمبر نه دی. نو د هغه په ذهنونو کې به شکوک او شبهات پیدا کړه، د دې وجه نه چې د دې هغه لګ ډیره کم پوهه ده هغه ختم شي. نو دلته الله جل جلاله د هغه دا بد صفت ذکر کو ولا تلبسوا الحق،
او مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتم الحق او پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ په دې خبره باندې یعنی تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې مونږ دا کوم حق پټ کو حق مثلا بیان نکړه نو د دې په پاداش کې به الله جل جلاله مونږ له ډېر لوی عذاب راکړي مونږ ته به ډېره سخته سزا میلاو شي یعنی د دې کم انجام چې دی او کم عاقبت چې دی د هغې نه تاسو خبر یې خو د هغې باوجود بیا هم تاسو د حق مسله نه بیانوئ نو بیا ورپسې ذکر کړه واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مونځ وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین د سره رکوع کوونکو نه یعنی دی اهل کتابو ته دا خبره ذکر کړه چې ګوره حق مپټوي په تورات کې چې کومې حقی مسلې دي هغه بیان کوي په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی نو د ایمان د راوړو سره سره بیا منځ ادا کوي او زکات ورکوي او رکوع وکي سره د رکوع کوونکو نه واقیموا الصلاة د منځ د قائمولو حکم دی یعنی د دین دا خبره معلومیږي چې د منځ کولو دا کوم حکم چې دی نو دا یو فرض او یو لازمی حکم دی او په مسلمانانو باندې لازم دی چې دا کوم فریضه ده دا قائم کی یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی په هغه ذات مې دی قسم وی د چا په قبضه کې چې زما ساده ویزه د خشاک د راجمه کولو حکم وکم نوجوانانو ته او بیا د منځ کولو حکم وکم او د هغې دپاره اذان موکلی شي او بیا خلکو له د جمع کولو حکم ام وکما او بیا زه ګورم چې کوم خلک د جمع د مون نه ایثار شي او زلال شم د هغو کورونو ته نو دغه خلک سره د کورون نه زه وسوځم په دې کې یعنی دومره سختی بیان کړل ده یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کم یو کس د اذان اواز واوري او بغیر د څه عذر نه د جمعات تراشي او منځونه کې کدی بار منځو کنو د دې منځونه شو یعنی دومره زیات سخت وعید د منځ په باره کې نو مونږ او تاسو له پکار د چې د منځ پابندي وکړو که د جمعات خواته مونږ نږدې یو د اذان اواز واورو نو پکار دا د چې جمعات تراشو ځکه د دې حدیث کم مصداق چې دی نو مونږ هغه جوړ نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره سخت خبره کړلې د هغه کس مون نه کیږي چې هغه د اذان आवाज واوري او د هغه سره شرعي عذر نه یو هغه په خپل کور کې ایثار شي یعنی د مؤمن یو صفت دا دی چې دا کله د اذان आवाज واوري نو د بفورن جمیل راځي او منځ بکای دویم حکم وآتوا الزکات او ورکوي زکات زکات په لغت کې پاکوالی ته ویل کیږي یعنی دو قسم عبادت دی یو عبادت بدنی دی او یو عبادت مالی دی عبادت بدنی دا دی چې مونږه په منځ کې الله جل جلاله ته خپل بدن ستړی کو ځان ورته ستړی کو خپل د بدن نه کار واخلو نو دا عبادت بدنی دی دویم د عبادت مالی نو په عبادت مالی کې چې کم دی نو هغه زکات دی چې الله جل جلاله مونږ لکه مال راکړی دی نو مونږ خپل د مال پاک کو د مال پاکی په سره راځي هغه په زکات سره راځي او د الله جل جلاله په لار کې دا مونږ خرج کو کم مستحقین چې دی هغه له ورکو
ورکعوا او رکوع وکئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. یعنی د مؤمن یو صفت دا دی چې دا به رکوع کوي. رکوع څه ته ویل کیږي؟ رکوع په لغت کې ویل کیږي ښکته کېدلو ته، او د شریعت په اصطلاح کې رکوع ویل کیږي چې انسان ملا او خپل سر چې کم دی دا بالکل داسې ښکته کی بطور عبادت. یعنی د عبادت په نیت باندې انسان خپل سر او ملا ښکته کی او بالکل برابر کی، نو دې ته رکوع ویل کیږي. نو دا حکم وکړو چې رکوع وکړي سره د رکوع کوونکو نه. او دریم صفت د یهودو بیانای اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دا د ترک عمل. یعنی نور خلقو ته به خدا خې مسلې کوي، ښه نصیحتونه به ورته کوي، لوی لوی قصې به ورته بیانې، خو حال به د دې دی چې خپل ځان به هیر کړي. لکه د پښتو یو متل دی، یو کهاوت دی، وی مولا چې کم دی نو هغه بل ته مسلې کوي او په خپله پې عملې کوي. مطلب دا دی چې نور خلکو ته خو نصیحت کوي، خو خپل حال دا دی چې د سره نه پې عمل نه کوي. نو مونږ او تاسو له پکار دا دی چې مونږ چاته نصیحت کوو یا چاته یو خبره کوو، نو د ټولو نه اول هغه په خپل وجود کې راولو، په خپل عمل کې هغه راولو، چې کله دا زمونږ په عمل کې راشي او مونږ د هغې نصیحت بل چاته کوو، هغه خبره بل چاته کوو، نو په هغې کې اثر پیدا شي. اشرف علي تهاني صاحب ذکر کړی دی، وی د دین په یو مسله باندې به چې کله ماته عمل کول ګران شو، نو ما به د هغې تبلیغ شروع کړو. نو په دعوت تبلیغ کې دا یو خصلت دی، دا یو ښه فایده ده پکې، چې انسان کله بل ته واز و نصیحت کوي یا بل ته چې کم دی نو دعوت ورکوي، د هغې په برکت باندې الله جل جلاله د دې په ژوند کې هغه اعمال راولي. د سنت کمې طریقې چې دي نه هغه الله د دې په ژوند کې راولي. نو د داعی دپاره پکار ده چې کله هغه دعوت ورکوي، نو د ټولو نه اول به په هغې باندې په خپل عمل کوي او په خپل وجود کې به راولي، او د نورو خلکو دپاره به هغه یو ماډل جوړیږي، یو نمونه به جوړیږي. لکه څرنګه چې د ایمان په باره کې الله فرمایل دي د صحابو متعلق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وی تاسو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړل دي، نو فقد اهتدوا، تاسو به په سمه لار شئ. او یو بل حدیث دی، اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. نبی علیهم الصلاة والسلام فرمایي وی زما صحابه د اسمان د ستورو مانند دي، تاسو چې د کم صحابي اقتدا کوئ او کم صحابي پسې ورپسې کیږئ، فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم، نو تاسو به هدایت بیا مومئ. نو داعی له پکار دا ده چې هغه کله د یو څیز دعوت ورکوي، نو د ټولو نه اول په هغې باندې په خپل عمل کول او د معاشرې دپاره یو ماډل جوړېدل او یو نمونه جوړېدل. ځکه کله کله داسې وشي چې انسان یوه خبره کوي خو په هغه خبره کې دومره اثر نه وي، کله چې هغه په خپل ذات د هغې نمونه جوړه کړي او معاشرې ته راوځي، نو خلق د هغې هغه ظاهري حلیې ته وګوري، د هغې هغه کردار ته وګوري، نو د هغې نه متاثره شي، نو هغه طور و طریقې په خپل ځان کې راولي. نو د بني اسرائیلو دریم قباحت ذکر کو چې ترک عمل دی، یعنی خلکو ته خو واز او نصیحت کوي، خو په خپل حال دا دی چې دوی ځان ير کړی دی. اتأمرون الناس، آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر د نیکۍ، وتنسون او هیر کړم دي انفسکم ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب او حال تاسو دا دی چې تاسو للی کتاب، یعنی د کتاب علم هم در سره شته دی، دا کتاب هم خلکو ته بیانوي، خو د دې باوجود بیا هم تاسو په دې مسله باندې عمل نه کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړئ.
وانتم تتلون الكتاب او حال دا دی چې وللی تاسو کتاب افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ولا تلبسوا الحق او مگر وډوي حق لرا بالباطل د باطل سره وتكتم الحق او پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ په دې باندې واقیموا الصلاه او پابندي کوي د منځونو واتوا الزکات او ورکوي زکات ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس ایا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر پنیکي باندې وتنسون او هیر کړم دي انفسکم ځانون خپل وانتم تتلون الكتاب او حال دا دی چې وللی تاسو کتاب افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب